أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سورة بني اسرائیل 61 نمبر آیات ہے. مخی زورن ذکر کړه خلقو ته چې د معجزات او د انبیاء نه انکار کوي. د معجزاتو نه چې څوک انکار کوي مسلمانانو ورونو د دې لوی وجه تکبر دی. نو تکبر په مخ د ځمکه باندې د الله په مخلوق کې ابلیس کړی دی او د هغه تکبر په وجه باندې ابلیس تر د نننۍ ورځ او تاریخ پورې لعنتی او رجیم ګرځي. د دې دین الله تبارک وتعالى د آدم علیه السلام د پیدایش ابلیس هغه ته حکم آدم علیہ السلام ته د سجدي ذکر کوي. بیا ابلیس انکار کوي. الله تبارک وتعالى ابلیس لعنتی کوي او شیطان بیا قسم خوري چې د دې انسان ابن آدم په وجه باندې زه لعنتی او رجیم شوم. نو زما دې هم قسم وایي چې زه به دې گمراه نه کوم څومره چې مې طاقت او ته هغه وخت نه شیطان ورونو لګېدلی دی په مختلفو صورتونو باندې بني آدم گمراه کوي. نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایي چې زما دې په خپل جام و جلال باندې قسم وي کوم خلق چې ما طرف ته راوګرځي ستا په هغه طاقت نشته. نورونو د شیطان نه د بچ کېدو لوی کمال د الله بندګي ده او کوم انسان چې د الله د بندګۍ نه کټ شي نو شیطان ډېر په اسانه د ښکار کولی شي. ما او تا ته دا تاریخ معلوم دی چې موږ د آدم بچي یو او سیدنا آدم علیه السلام په مخ د ځمکه باندې اولنې بشر دی چې الله د خاورې نه جوړ کړی دی. قرآن مجید کې الله داغه واقعات په مختلفو صورتونو مختلفو زاویو انګلو سره ما ته بیان کړی دي. خو کله هم دا سوچ کړی دی چې د شیطان تاریخ پیدایش څه دی. آیا دا شیطان څه شی دی؟ د کوم ځای نه راغلی دی؟ د شجرې نسب څه ده؟ د کوم ځای نه راغلی دی او د کردار څه و او د په اصل کې څه و وسته څه دی؟ ډېر خلکو نه تاسو اورېدلي چې دا د فرشتو استاد او په اسمانونو کې اوسېدو او ډېر خلک څه وخت پورې په دې باندې تاریخ بیان کې بیا کې نظري شي. نو نن درته د شیطان پوره تاریخ بیانو چې دا شیطان څوک دی او د کار څه دی. نو د دې شیطان نیکه څنګه چې زموږ نیکه آدم علیه السلام یادېږي. تاریخ او مفسرینو د 15 مستند کتابونو حوالو سره دا واقعات بیان تاسو چې د نیکه د شیطان نسل اصل کړي جنات دي او دا الله تبارک وتعالى د اور د لمبې نه پیدا کړی دی. د دیو مشر جن چې کومو چې اول الله پیدا کړو دا غنوم توارانوس ته
د توارانوس نه د جناتو د نسل ابتدا شوی ده او 1,44,000 سال مخکې د دې ابلیس نه مخکې دا کوم چې موجوده ابلیس دی د پیدایش نه 1,44,000 سال مخکې توارانوس مړ دی او توارانوس څنګه مړو چې توارانوس په جناتو مخکې مرګ نه راته مفسرینو دا ذکر کړی دي چې په دې کې سرکشي ډیره زیاته موجوده و د سرکشي لوی وجه دا و چې جنات نه جوړ کېدل نه په دې مرګ راته د دې دوه وجوهاتو د وجنه په جناتو کې ډیره سرکشي و او کوم انسان چې نه جوړ کیږي نو دا انسان په مخ د ځمکه بدترین انسان دی ځکه د فرعون چې څومره زندگی و مفسرین ذکر کوي د په سر باندې درد هم نور راغلی ځکه په مخ د ځمکه وي انا ربکم الاعلى ضرب اعلی کوم انسان چې په ځبان دی یو لحظه تبر راشي رب کریم د کم ګناونه معاف کوي ما او تاسو دا غیر پته نشي دویم نمبر نو توارانوس د دې ابلیس د پیدایش نه 1,44,000 سال مخکې پیدا شوی دویم نمبر د سرکشي لوی وجه دا و چې شپږ ډېر زره کال وروسته د ملائکو په ذریعہ باندې الله د جنات باندې مرګ مقرر اولنې جهاد په کائناتو کې فرشتو کړه د جناتو سره او دوی نیس نابود کړل مفسرین دام ذکر کړی دي چې په دې کې یو ادنا جن و دا غنوم ابلیس دی نن ته ابلیس وته مونږ وایو دا ډیر کمزور او ادنا درجه والا جنو او په دې کې د خپل مور او پلار مکاری او د خپل نکاح حرامي توبونه په لوی درجه موجود نو د چکل اسرائیل علیه السلام ولیدو چې دغه وخت اسرائیل علیه السلام د فرشتو کمان کو نو د توبګار شو سرندر او په هغه وخت کې د باقاعده د فرشتو سره د توبه اعلان وکړو او وې د سرندر کېږم جو الله ولا توبه قبول کړه ډېر زیات عبادت به کول د عبادتو په وجه باندې الله د اولنی اسمان ته اوچت کو په اولنی اسمان کې د شیطان دومره عبادت کول چې د عابد فنوم باندې مشهور شو دویم اسمان کې د دنوم بلال مشهور شو پدریم اسمان باندې د دنوم والی مقرر شو او پسلورم او په پنځم اسمان باندې د دنوم تقی مشهور شو موږ پلان کې انسان ډېر متقی دی او پشپغم اسمان باندې رونو د شیطان نوم په کبازان باندې مشهور شو په دې شپږو اسمانونو کې شیطان ډېر زیات عبادت کوي ومی اسمان ته چې وختو په ومی اسمان کې ده د فرشتو مقرب فرشتو سره 80,000 کاله پاتې شوی او د کائنات په ذره ذره باندې د الله عبادت کړي دي او دغه پښپګمی اسمان کې ده په بقیه نور مقام باندې الله دې پاتې کو سلوی زره کاله ورسته ده الله په بقیه نور مقام باندې ده پاتې شو او 40,000 سال د صرف د عرش مولا نه طواف کړي نور مفسرین دالی کی چې 80,000 کال د مقرب فرشتو په مجلسونو کې پاتې شو دغه وخت شیطان د بادشاہت خوبونه لیدل شروع کړل مفسرین ذکر کوي چې بعضو فرشتو ته وی دا هم وی چې مال په الله
د جنت او د دوزخ اختیارات را کړی دي. کوم ځای ته چې زما ډیګری ډېره اوچته ده، زما سندونه داسې اوچت دي چې په هر اسمان ماته یو ایوارډ میلاو شوی دی د مستقل نوم په ذریعه باندې. او زه چې چرته ځم نو فرشتې ماته سلامونه کوي. زما مخکې چې راشي نو سیټ ته شي وایي تقي را روان دی. بل اسمان ته چې وخېږم وی بلال راغی. بل په هر اسمان کې زما ځان له یو مقام دی. نو که زه د خدایتوب دا دعوه کوم نو څنګه وي؟ نو فرشتو ته وی دا ته کومې خبرې کوي؟ احکم الحاکمین اختیارات داغستی شي. نو چې فرشتو دې لا جواب وکړو دی به غلی شو. رب کریم د دې ټولو واقعاتو نه بې خبر نه دی رونو. د امتحان په طور باندې الله داسې یو مخلوق پیدا کو چې شیطان پې وازموي. لما خلق الله آدم فقبض قبضة من جميع الارض. الله چې کله د آدم د پیدایش اراده وفرمایله نو د مخ د ځمکې نه څه خاورې راجمع کړې. بعضې په هغې کې سره وه، بعضې توره وه، بعضې سپینه وه، بعضې او د هغې نه آدم تیار کړو علیه الصلاة والسلام. او وی فرمایل اسجدوا لآدم، اے فرشتو آدم ته سجده وکړئ. او دی هم د فرشتو په مجلسونو کې موجود و. نو فرشتو د الله حکم ومنو، ځکه د فرشتو ماده الله داسې پیدا کړې ده لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. دیو د الله د حکم خلاف کوي نه، چې څه ته الله حکم وکړي بس هغه به ځای راوړي. دا د فرشتو صفت دی. دویم نمبر الله د امتحان په طور باندې د آدم علیه السلام په تعظیم مجبور کو. یو سړی چې وو اسمانونو ته رسېدلی د مختلف ډیګرنې او سندونو ورسره دي، رونو دی چا ته سر کته کوي. د دنیا یو سړی دی، افسر دی، وزیر اعلی دی، په روپۍ سر دی، دی چا ته سر نه کته کوي. دا شیطانیت دی، ډېر لوی شه، خو عاجزي لمن مفرده. دا عاجزي به تا لوی ترسي. نو شیطان انکار وکړو. الله ورته وی ولې دې سجده ونه کړه چې ما درته حکم کړی؟ وی خلقتني من نار وخلقته من طين. الله زه دې د اور نه پیدا کړم او دا دې زما په مخ کې د خاورې نه پیدا کړو. لږ د مرتبې خیال ساتل پکار دي. زما په مخ کې باندې رالوی شو، زما په مخ کې باندې ګوره سکولی وکړو او دی به زما د مقابل په کرسۍ کښېني. لکه دا هم لکه د کېدو خبره ده. دنیایي خلک وایي که نه، یو سړی دی زه دومره لوی یم او دا زما په مخ کې سکول ته لاړ، زما په مخ کې زه به دته سر کوم. دا اوس کېږي. شیطان وي زما په مخ کې د خټې نه جوړ کړو، الله لکه زه به دته سجده کوم، پکار ده چې دی ماته وکړي. دغه وخت کې شیطان اولنی کس و چې د تکبر په وجه باندې د لوی بادشاهت نه او د لوی مقام نه ذلت طرف ته راغی. وجه سوا تکبر. من تواضع لله رفعه الله. څوک چې د الله د فرزان لاندې حسابوي الله یې په دې وجه اوچتوي. نو شیطان الله ته وی الله زه دې ته په وجه باندې ګمراه کړم، ولې زما دا دونه ریاضتونه او زما دا دونه عبادتونه او زما دا دونه ذکرونه دا هغې به څه بدلوي که به نه وي؟ الله ورته وی ولې به نه وي؟ خدا بدلې مونږ په آخرت کې ورکوو. وی الله زما د عبادتونو بدله به وس ماله راکړي، وباسې مې که نه وس پې راکړي. الله وی وسې غواړې؟ وی آو زما د منځونو زما د ذکرونو 80,000 کاله ما د عرش نه طواف کړ، 40,000 کاله د هغې بدله به وس راکړي. وی څه غواړې؟ نو شیطان خو چونکې دشمنۍ په سر راغستی و که نه، د آدم نه بدله اخلي که نه، نورونو د بدلې دپاره خو مهلت پکار دی، لوی وخت پکار دی. ځکه بدله په کال 2 3 9 10 40 40 50 زر کال کې نه اخیستلی کېږي، ډېر تر قیامته پورې وخت پکار دی چې ما ته موقع میلاو شي نو زه به کار وکړم. نو وی الله ورته وی وایه څه غواړې؟ ستا عبادت کړی دی او ته په دنیا کې بدله غواړې، وایه څه غواړې؟ وی الله ماله به تر قیامته مرګ نه راولي. تا موږ له مرګ مقرر کړی دی که نه؟
د پیدایش نه 44,000 سال 1,44,000 سال مخکې دې نه مخکې په جنات مرګ نه راځي وې موږ ماله به مرګ نه راوړي الله دې ټیک نو قران د دې نه باز کړونه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او هر کلا چې مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجدو کوي آدم علیہ السلام ته فسجدوا ندیو سجدو کړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه قال الله وتو فرمایل اسجدو آیا سجدو قال شیطان وی اسجدو از سجدو کما لمن اغچاتا خلقت چینا چی جوڑ دکو دخٹینا قال شیطان وی ارائیتک ایتنگوری حاض اللذی دے آدم علیہ السلام تا کرمت علیہ چی عزت مند کو فما باندے لئن اخرتنی کزدی ورستکم یا اللہ الى یوم القیامت تر قیامت دورز پورے الله کمال دې مهلت راکو او زه تر قیامت پورې مړ نه کړم نو زب سکم لا احتنکنا زبا فقابو کی راولما بیخ بوبا سما ذریته دا اولاد دو الا قلیلا مگر لگ دوینا الا قلیلا کې الله والا خلق مراد ها چن کسان نه بچ پاتې شنو هغه به الله ستاسو بندګي بچ نور ما قسم کړی دی چې مولا به څنګه گمراه کوما طالب به څنګه گمراه کوما سټوډنټان به څنګه گمراه کوما نارینه به څنګه گمراه کوما انګوریان به څنګه گمراه کوما خواخیان به څنګه گمراه کوما جنکې الکان به څنګه گمراه کوم ورونو یاد ساتئ اکثر مور پلار د خپل بچو د کارنامونه د دې فتنې په دور کې به خبره دي او زما استاد منبر او د میراب خاوندان په شخصیت پرستی کې پراته دي په ډله پرستی کې پراته دي زما شیخ دي او زما قائد دي او زما مشر دي شخصیت پرستی پرې دي د دې منبر نه کل عام د دې نوجوان نارینه او زنانه د اصلاح کوشش وکړ دي د دې نه چې څومره قوم کنټرول کیږي د بل ځای نه کنټرول کیږي نن سبارونو د انټرنیټ دور دی د پاکستان د ګوګل د سرچ مطابق په 24 غنټې کې 70,000 د زنا ویډیوګانې په پاکستان کې ډاونلوډ کیږي او په دې میموري کارډو کې نارینه او زنانه خپا قاعده په پیمنٹ باندې په پیسو باندې خپل موبایل ته خېږي د هر نوجوان په موبایل کې او شپږ زره فارن داسې ویب سایټ دي چې صرف د زنا ویډیوګانې اپلوډ کوي په 40 غنټې کې 70,000 ویډیوګانې او غلط چیزونه دا په پاکستان کې راډاونلوډ کیږي څوک کوي زما استاد بچی کوي خو ته مونږ پته ده چې زما بچي په کمبل کې په سازر کې په دې کې ناسي سکه هر بلار د دینه با خبره ده د تبلیغ امیر صاحب هم با خبره ده د جماعت مولوی صاحب هم د خپل سوی د کردار نه با خبره ده سو کې اجازه زما استاد عبادت په دې برباديږي صوبان رضی الله تعالی عنہ د الله پیغمبر وی فرمایي چې تاسو نه په خپل امت کې داسې خلک پیژنم چې د قیامت په ورځ باندې به لوی لوی نیکی راوړي د تهامه غر په شانتي سپینې پاکي صافي بیریا نیکی راوړي الله ته به د قیامت په ورځ باندې وړاندې کې ربا دا نیکی میکړي دي فیجعله هباء منصورا الله به د دوړو په شانتي والو فوبان رضی الله تعالی عنہ وی ما وی یا رسول الله تحسن من خلق دے د دیو وصفهم لنا وجلهم لنا یا دا الله رسول مونږ به ښکارا کا مونږ ته دا وی اوصاف بیان کا چې مونږ ته ځان وساتو چې دا وی یو لوی عملونه حجنا ریاضتنا عمره روزه دا نه قبلي الله بربادي اے دا الله رسول د دې خلق مونږ ته اوصاف بیان کا
نبی علیہ السلام وی ورخطا کېږم ستاسو په شان خلک به یا به ستاسو په اولادونو کې یا به ستاسو په پلرونو کې ستاسو په شان د شپې تهجد به هم کوي 15 وخته لمونځ به هم کوي هر عبادت به ځای راوړي لیکن اے صوبان د هغوی خلوت به پاک نه دلته به لمونځ وکړي چې په تنهایي کې شي نه د الله حرمتونه به د خپو لاندې کوي 15 وخته لمونځ کوونکی نوجوان چې نن کمرې ته دننه شي د کمرې لیټ بند کړي او په څادر او کمبل کې مخ پټ کړي او خپل موبایل را واخلي او 4G انټرنیټ کولاو کړي دې به دننه سکي دغه وجه درونو د الله حرمت په دغه وخت لاندې یاد ساتئ دما خبره کوم مسلمان چې د هغه خلوت پاک نه دا هغه جلوت دا هغه پرهیزګاری د خلقو په مخ کې جلوت نه مراد د خلقو په مخ کې چې نیک اعمال کوي او په تنهایی کې د الله حرمت د خپل لاندې کوي الله یې نیک اعمال د ټول بشان تعالی دی چې د خلقو د مخ کې کړی دا زما استاد نارینه حال دی د نوجوان نسل د ینګ ګریجویشن چې کوم د تعلیم د کالج یونیورسيټي طلبه دي دا غوي حالات عرض می دا کوو دا د شیطان کردار دی قسم خورلې دی زبې بی خوباتم لا احتنکن بقابو کې به راولم لوی شي نن سبا موبایل دا د شیطان جال دی ورو په صحیح طریقې استعمال شي نو د الله نعمت دویم نمبر لا احتنکن ذریته الا قلیلا بیخ بوباتم د اولاد دوی الا قلیلا مگر لگ دوی نه قال الله فرمایل اذهب زم لڑکے گا فمن تبعك منهم سوق جستا تابداری کوي د دوینا فإن جهنم یقینا جهنم جزاؤکم استاسو زید اے دا شیطان هم د خلکو سره وشته گمراهان سره استاسو جهنم زید گمراه کوا جزاء مغفورا جزاء پورا واستفزز او دو دکوا من استطاعت منهم سمر چستا طاقت وی دزینا بصوتکا بخفل آواز باندے وعجلب علیہم او را پریک دو فدی باندے فوج دے بخیلکا پسورو خفلو یعنی چپا اسونو سواری دا پیم را پریک دو ورجلکا او بیاد خفل وشارکهم او شرک شددی سرا فی الاموال فهم مالونو کی والاولاد او فاولادونو کی وعدهم او وعده کی وددوی سرا دعوت اللہ وی پیاده پیم را پرید دوا یعنی چی سمر دی طاقت وی را پرید دوا شیطان وی سید رونو محبوب علیہ السلام دنن سوار لستوکال مخ کی فرمائنی دی وی دو ڈلی دی جہنم تبزی دو ڈلی دی د چانا د امت محمدیه دو ډلې دي جهنم ته بزي لم اراهما ما ندی للی پتیر راتون کی وخت کې برازي ما ندی للی زب نه ما راضی با کومې دو ډلې دي صنفان من اهل النار لم اراهما دو ډلې دي ما ندی للی خو راضی با یو ډلا نارینه به رجال یو ډلا به نارینه وی داغو پلاتو کی بکوړی وی یضربون بها الناس او خلق به وحی وشتک نشتا انسان وهلکی پسمه وحی قسم په الله هغه ته پته جما پسو او دا چې وحی هغه تم پته نشته چې دا ولي واه نه مجرم ته پتشتا نه مظلوم ته پتشتا زه په سواله کې دا پته نشته زه چا وشتم پسې وشتم او دا کوم چې ولي هغه تم پته نشته دا ولي په ما باندې داخله کولی دا دې چل کړی دی دا سوال کاله مخکې محبوب علی السلام فرمایلی دي دا جهنمی ډله ده چې د دې فلاتو کې با کاذناب البقره یضربون بها الناس د غواګانو د لکو په شان کوړي او خلک به وي دویم نمبر کا مډله ده او هغه ډله زنانه ودا ونساء
کاسیات عاریات مائلات ممیلات. او دویمه ډله د زنانو ده جامې به اغوستې وي بیا به هم بربنډي. مفسرین د حدیث ذکر کوي یا به دومره نری وي چې بدن به پکې ښکاري، یا به دومره تنګي وي چې د بدن نشیب او فراغ به د ورایه معلومیږي. زما خیال د مسلمانانو کې دا چې زنانه په نظر نه راځي، چې نه راځي الحمدلله، که راځي نو ویرېږي چې دا جهنمیانې ډلې دي. ښه به کلمه وایي، ښه به 5 وخته لمونځ کوي، خو چې یو زنانه دومره تنګې جامې واغوندي چې د دې بدن پکې په ظاهره معلومیږي، یا دومره نری وي چې د بدن پړقې معلومیږي، نبی علیہ السلام وایي دا جهنمیان دي. کاسیات عاریات جامې به اغوستې بیا به هم بربنډې وي. دویم مائلات ممیلات دې پیشن طرف ته په خپل مایلي نور هم دې طرف ته راغلي. نن سبا خپل د ماحول ته وګورئ، ستا په اخبار کې مستقل د شوبز یو پیج راځي، په هغې کې پیشن شو ورکوي، هفته په هفته باندې نوې بې حیا لباس ما او تا ته په ډرامو کې، په وقفو کې، په ایډز کې، په اشتهاراتو کې راځي، او دا مسلمانان کلمه گو اپلای کوي چې شیطاني جهنم والا جوړ کړي. دا زما او ستا حالات دي. دا د دې لپاره ویم چې دې لعین قسم خوړلی ده د الله په مخ کې چې زه به یې بیخ وباسم. کومې زنانه په دې کې مبتلا دي؟ نبی علیہ السلام دا جهنمیان زنانه دي. نور صفت د دې جهنمیانو زنانو سره نبی علیہ السلام فرمایلی دي رؤوسهن د دې سرونه به داسې منګس کړل شي کأسنمة البخت، لکه د اوښ د خوښ په شان به دا ویښته پاس په دې سازر کې بره منګس کړي. دا 1400 کاله مخکې محبوب علیه السلام فرمایلی سرونه به داسې منګس کړي ورونو کأسنمة البخت، لکه د بختي اوښ خوښ په شان دي. نن سبا د اسپیټال نرسیانې چې څومره دي په دې جهنمی پیشن کې مبتلا دي. وګورئ خپل میډیکل سنټر کې وګورئ، دا د نرسیانو پیشن دی. ها په کورونو کې هم زنانه داسې کوي. او لا دا درته ووایم په شاپینګ سنټرو کې ښه باقاعده د چاینا نه داسې یو څیز هغوی جوړ کړی دی چې بعضې زنانه هغه اخلي او په دې خپل ویښتو کې بند کړي د دې مقصد دپاره چې زما دا ویښته اوچت راوځي. دا ښه باقاعده موړه خرڅېږي، موږ ته پته نشته، ما لیدلي دي. ښه باقاعده دا په دې شاپینګ سنټرو کې خرڅېږي په دې غرض دپاره چې په ویښتو کې زنانه کېدي موړه جوړه شي او دا ویښته پې له پاسه راواوړي او د بختي اوښ د خوب په شانتې مشابهت اختیار کړي. دا چل وتا شیطان خولی دی، چینا ته یې خولی دی، کافر دي او مسلمان استعمالوي. کومې زنانه چې دا شیزونه استعمالوي دا د حدیث په روح جهنمي خوی دی. دا زما عرض دی څوک چې زما د اواز واوري بل ته یې ورسوئ، نه پوهېږئ ورونو نو چې په علم کې راشي عمل در باندې فرض دی. دا د شیطان یو میشن دی چې د امت محمدیه او د آدم اولاد به زه ګمراه کوم په دې طریقه باندې. بیا د حدیث اخرنۍ حصه څه وایي چې دا دوه جهنمیانې ډلې زما په امت کې راشي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخلون الجنه ولا يجدن ريحها، نه به دوی جنت ته داخل شي او نه به د جنت بوی محسوس کړي. وان ريحها مسيره كذا وكذا، حالان کې د جنت بوی په میلیونو میلیونو محسوس کیږي. یا الله دومره به موږ د جنت نه لري یو چې د جنت بوی په میلیونو میلیونو محسوسیږي. خو دې خلکو ته الله نه ښایي. الله دې موږ وساتي، الله دې موږ په دې خلکو کې شمار کړي. نو قرآن دغه وایي د دې سره په مالونو کې شریک شه ول اولاد او اولادونو کې وعدهم د دې سره وعده کوي. شیطان د خلکو سره وعده کوي تعالی سره دې ته خلاصانه بچړی مړه پرې دا وسړی دا خو انجوایمنت دی، دنیا دا ګیره خرای مړه چې بوډا شي سپینګره شي بیا به پرې. ولې دا انسان ولې ګیره خري؟ تاسو ما څه وایي؟ د درې وجوهاتو نه مسلمان ګیره خري. یو زه د خپل محمد ابن عربي مخالفت دا شي دا نه مړه
دا څه شوی الله اکبر د خپل پیغمبر مخالفت کولای شم دا دروغ دي پټین دې څنګه نه خره بیا ولې خره د دې وجه نه خره چې زه همیشه ینګ ښکارې دي نوجوان ښکارې دي نه مړه نه بیا ولې خره د دې وجه نه ښکارې چې خلکو ته خیسته ښکارې دي نه مړه یا ساده په دې درې وجوهاتو کې به مسلمان یو نه وجه نه خامخا ګره که یو انسان و چې زه همیشه ینګ ژوندی د قشانته عمر می نو یا ساتي په ګیره خړایلو باندې د انسان سکن عمر نصیبا کی او کته چې زه په دې باندې خپل احکارم مسلمانانو د کوم خلکو چې ګیری دي دا بس کوي کته بیا بر رسول خورون نه راکې نو دا کوم چې د ګیرو خواندان دي دا لوندان پاتې شو بلکې مليانو دوه درې خې او تعالی یوان په دوربین کې فقط میلاوي شکر وباسي دا زموږ ستا خوی دی او دا د شیطان دوکه د چې ما تعالی راکې عرض می دا کو دا شیطان موتا گمراه کوي دا موتا گمراه کوي د انسان یو چې راشي مسلمانانو مرګ لا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون نه یو سکند مخکې نه ورستکیږي او کوم انسان دیو چې مړ له کوټې عمر وشي بیا په دما ما په جنازو کې په زرګونو خلک لیدل دي چې په غیر د ګیرې نه خخ کړی دي او یا ساتي چې د کوم انسان وردی نه د هغه محکمې تر سره لوړ دي نو د به وردی اغوندي او حدیث کې راځي چې کوم انسان ګیره خرايونه کې لاړ شي د قیامت پر ورځ محبوب علی السلام دا غنه مخړي ودل اصل مسلمان دی د محمد دی د خو ګیره نشته نو چې زنه په داسې حال کې دی الله مونږ ونه لېږي چې زمونږ د خپل پیغمبر نور خو سنشته خدا قولو شي یا رسول الله اے دا الله محبوبه تا شکل خو میرا وړه ده نور څه نشته امام ابو حنیفه رحمه الله چې سپینګره چې داګیره وي په جوړ باندې سپیره کړو یا الله د دې محبوب علی السلام د دې سنت خاطر ما ته معلوم نو کم از کم چې زما او استاد د خپل پیغمبر شکل شبهات کړه او کدا چې لاړل کنه نو یقیني چې پتاوانی عمل داسې ده شکل شبهات اندازه نو کم از کم مسلمان له پکار دي چې د خپل محبوب شکل خو اختیار کې دې شي په دې باندې الله مو معاف او یقیني چې معاف کوي دویم وعدهم وعدو کذی سران شیطان وعده کوي وما يعدهم الشیطان الا غرورا الله فرمای ندی وعده د دې سره د شیطان الا غرورا مگر د دوکې سبحان ربک